چې سړی صرف د عالم او صرف د مولا صفت کوي که نه، که د عالم باره کې د څه ویل نو خوله به دې کږه شي، او که د عالم باره کې د څه ویل نو خوله به دې کږه شي. عالمان د پیغمبرانو وارثان دي، د هر عالم د پیغمبر وارث نه دی. داسې خلکو له دوکه ورکول چې هر عالم ته څوک د پیغمبر وارث وي. پیغمبر د وراثت دي آسان کار دی. چې عالم رباني نه دی او عالم حق نه دی، د دین او د شریعت خادم نه دی، بلکې دغه نور غرضونه دي. نو چې ویلې به سبقونه مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، قرآن کریم بیان کړی. ومن الناس من يقول نورس بولهم عذاب علیم بوایو، دغه مستقل ذکر شوی دی. نو ښه خبر هم دغه ده. او وجه دا ده چې اصل کې دا خو د علم میدان دی، د علم او د پوهې میدان دی. او په دغه زمانه کې د پوهې ډلې هم دغه درې وي، یو مسلمانانو، یو عیسایانو او یو یهودیانو. دا کوم چې دي چې د دې په شان د علم ورسره نو دغه غوړو څه ذکر نه کیږي، خو باوجود د علم چې گمراه شوي دغه دوه ډلې گمراه شوي دي او غیر مسلم او کافر ګرځېدلي دي. نو لهذا د هغې د لارې نه هم سړی پناه غواړي چې باوجود د علم سړی وران نه شي. دا چې سړی صرف د عالم او صرف د مولا د صفت کوي که نه، چې که د عالم باره کې د څه ویل نو خوله به دې کږه شي، او که د عالم باره کې د څه ویل نو خوله به دې کږه شي. عالمان د پیغمبرانو وارثان دي، د هر عالم د پیغمبر وارث نه دی. داسې خلکو له دوکه ورکول چې هر عالم ته څوک د پیغمبر وارث وي. د پیغمبر د وراثت دي آسان کار دی. چې عالم ربانی نه دی او عالم حق نه دی، د دین او د شریعت خادم نه دی، بلکې دغه نور غرضونه دي. نو چې ویلې به سبقونه مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، قرآن کریم بیان کړی. نو باوجود د علم گمراه شوي ډلې دغه دي.